محترم مسلمانانو په ژوند کې هر قسم حالت راځي. کله کله د انسان یو حاجت نه پوره کېږي. انسان دا وایي چې ګینې الله پاک زما نه اوري. کله کله د انسان یو مشکل یو ځان نه ختمېږي. دا وایي زه ذکر هم کوم، تلاوت هم کوم، مونځ هم کوم، دام کوم دام کوم، کیدای شي الله پاک من خپوي زما نه اوري. نو زمونږ او ستاسو په ژوند کې د یو څیز کمی دی، او هغه کمی دی استغفار. د استغفار یو داسې طریقه ته هم چې دغه دنیا د هغې نه ناخبره ده، نه پوهېږي په هغې باندې. که چېرته دنیا والا استغفار باندې پوهېدی، دا دومره لانجې کونجې ټینشن دا به نه وي. د هر یو سړي به حاجتونه پوره کېدی، د هر چا مشکلات د ختمېدی، د هر چا روزګار و کاروبار دا به روان وي. هر یو سړی به پرسکونه بهترینه ژوند کې به دی وی. خو ولې موږ الټه یو؟ زموږ حاجت نه پوره کېږي. ولې زموږ مشکلات داسې واقعېږي او ختمېږي نه؟ زموږ او ستاسو په ژوند کې د یو څیز کمی دی، هغه د استغفار. نو راځئ محترم مسلمانانو خویندو، نن د استغفار باره کې کم ختم زموږ دی، کم وظیفه ده، دا واورئ او د دې په وجه باندې خپل حاجتونه د پوره کوئ. د دې په وجه باندې خپل کمی د پوره کوئ، د مال و دولت کمی، د رشتو کمی، دغه رنګې د حاجت کمی، دغه رنګې مشکل نه ختمېدل، نه پوره کېدل، هغې کمی. د استغفار انتهایی پاورفل او لاجواب وظیفه ده محترمو. یاد ساتئ چې کله یو ماشوم ورانه وکړي، کله په سکول کې یا په کالج کې یا په کور کې یا هر ځای کې، جومات کې، مدرسه کې، او کله څوک وخي یا کله څوک یې رټي، دی یوه جمله ورته ووایي چې یاره ما معاف کړه، بیا به نه کوم. که تاسو ګورئ تقریبا 99% خلک داسې دي چې هغه بس ته پرېږده، لکه بس ما ته یې ساری وکړه او ټیک دی یار، هېڅ هم ورته نه یم. نو د یو بنده په زړه کې دومره رحم راشي چې هغه دا وایي زه ورته هېڅ هم نه یم، ولې بس هلکه توبه یې ویسته یاره پرېږده. نو دې ځای کې هم موږ استغفار غواړو د احکم الحاکمین نه، ذی الجلال والاکرام ذات نه موږ غواړو، رحمان الرحیم ذات نه موږ استغفار غواړو. هغه ته موږ توبه وباسو او یې نه قبلوي. قبلوي خو یو شرط پکې دی، او هغه شرط زړه پاکوالی دی. چې کله هم زموږ نه زړه پاک شو، د زړه نه خیره لږ شو، هر چا ته بغض، کینه، حسد دا ختم شو، د هر چا د ښه سوچ دا پکې راغلی، نو ستا به د خولې نه لفظ نه وي وتی، الله پاک به هلته قبول کړی. ولې نه قبلېږي؟ موږ مانځه کې هم به یو صف کې ولاړ وو، خو بیا هم چې کوم سړی راڅه خوا کې ولاړ وي، نو هغه ته په زړه کې قهر وي. په لار هم خلک روان وي، دوه ملګري روان وي، په زړه کې یو بل ته خامخا څه خبره وي. په یو ګاډي کې دوه کسان ناست وي، نو بیا هم په زړه کې یو بل نه څه پټۍ را پټۍ، بعضې خبرې کوي، بعضې خبرې نه کوي ورته، دا چل به وکړم، دا چل به، پوره منصوبې د هغه خلاف سازي کړي. نو که دغه دوغله پند مونږ کې وي، یو څه هم نه قبلېږي. په زړه ډغرې دا وه مونږه. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلې فقلت استغفروا، تاسو به استغفار وایئ، بخښنه د الله پاک نه غواړئ. چې کله بخښنه د الله پاک نه غواړئ، انه کان غفاره، بخښونکی او مهربانه دی. بله خبر دا چې استغفار غواړې، نو الله پاک به تا ته ولي جاري کړي، نهرونه به جاري کړي، باغات به درله سیوا کړي، دغه رنګې میوې به درله سیوا کړي، مال اولاد کې به درله سم ډېر برکت واچوي. هغه څه به درکړي چې ستا په وهم او ګمان کې نشته. د قرآن اعلان دی، ځان نه یم.
پسور انفال کې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي د کافران هو عذاب غواړي کنه او اتنا بیا عذاب علیم من باندې د کانو بارانو کې یا بل څه دردناک عذاب روان نازل کړي عذاب نازل ولې نشو دو وجې دي کله پیغمبر موجود دی عذاب ناراضي چې کله پیغمبر موجود نه او خلک استغفار وي نو بیا عذاب ناراضي استغفار پاور تو کتو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم روزانه وسل پیری او یا پیری استغفار ویلي نن چې کوم د استغفار ختم د محترم زمونږه پرې ترتیب پرې طریقه کار باندې تاسو را ختم وکړئ بیا تماشه کوئ چې څنګه ستاسو حالت بدلیږي څنګه ستا حاجت نه پوره کیږي ان شاء الله 100% مکمل ګارانټي درکوم د دې وظیفې نه وارو سایو حاجت د صفات نشي چې نه پوره کیږي نو راځي ترتیب او طریقه کار ته هم ان شاء الله العزیز مالک زمونږه الله دې قبل ان کې هغه دې مالک دې حاج تروا مشکل کوشا دا غره ان شاء الله قبل به لازما ذکر د قران دا اعلان دی زمانه د خپل الله پاک ویلي چې په هون کې مهربان دی توبه واسه ګداس توبه نو باسي نور هلک وراولم ګناو کې توبه وباسي نو راځي استغفار او وظیفه خپل مو کې مرګرو سره شیر کړئ دا وسل پیر درود ابراهیمی وای سل پیر درود ابراهیمی او 7000 پیریبا وزر پیریبا استغفار ختم ہو گئی یو همنګه سي غب لګو بس کاونټر اس بلاس کیو لګیای بل تک په من لګ سٹارټي د لکه ذکرم سٹارټي پهلا ګولې دوانه ارسار سمنګه کو څه غلطی را کلم ذکر کې لګ ځان لکه نه ته ځان لکه نه تلګ استغفار وایا تر استغفار کې پیت لګ ګور ځان ته ګور چې پتا کې سب بدلون راځي کو نه راځي استغفر الله استغفر الله استغفر الله پس لکه وای چې ربا تنه بهانه غواړ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفار چې کله موږ مهمه خلکو د ناس یو خبرم کو خادر ته کاکا څنګه خې کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله را خبر خونه کې نه بلانکی غوام خړ سکتا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلانکی ہوتا بس خبرم کوله خبر خونه کې نه راغی لا حول ولا قوه الا بالله دو کسان په جګړه کې او لا حول ولا قوه الا بالله و راځه نه پاسي زموږ د سې ذکر مکونو دا قبلي ناره دیو زبیر لپاره یا نور کوم مصاحب کوي ځان ذکر کینې چې به تاسو فرصتونه ان شاء الله تماشا کوي چې الله پاک سکے ها چې سره پارم کې قبلي کې یار مکه یو یو ټکی دمر برکت هو هم اق الله دې اق قران دې اق حساب کتاب د هم لګړ وړي الله پاک دې موږ سکے زموږ ذهنونه زموږ سوچونه نه الله پاک سکے زمونږه او زمونږ د چینل دا مقصد او مطلب دی چې بس روزانه په توګه باندې هلکه ذکر کوي روزانه دا کو یو سلیم د استغفار راحت مو کو دا زماره پر ډیر شی ستاره پر ډیر شی ځکه کو تارا شهر کړم کی او ستا پر شهر باندې لس پیر استغفار ویلي هغه ته الله پاک صاحب ورکه تا ته الله پاک صاحب درکې دا زمونږه د چینل مین مقصد دی الله پاک دې تاسو هر قسم حاجت پوره کړي الله پاک دې تاسو هر قسمه دعا قبول کړي او الله پاک دې تاسو ناراضي شي هر قسم مشکل دې الله پاک ختم کړي دغه رنګ څومره بیماران دې الله پاک د صحت کامله دور کړي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته